बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद लरम तاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزوق په دوستانو مفتی سردار علي حقانی شهید د شهادت نه بعد ډیرو کسانو عوامو نه د اپیل وکړو چې د مفتی سردار علي حقانی شهید د خاندان سره مرسته وکړي او امداد وکړي. خان بابا چې فخر مردان د ریسلر د سوشل ورکر د ډیر زیات ښه انسان ده، هغه مفتی سردار علي حقانی شهید د خاندان سره 1 کروڑ په امداد وکړو. هغه وایي چې الله د قدرتونو نظر چم چې एकदम مزړه کې د خیال راغلو چې زه دوی امداد وکم. هغه خپل بیان کې نورې هم خبرې کړې دي، هغه خپل بیان کې نورې څه خبرې کړې دي چې هغه ستاسو ایمان تازه شي. دوستانو د ټوله خبره به تاسو ته په دې ویډیو کې شریکو او که تاسو ټوله خبره باندې ځان خبره لغواړئ مونږ ویډیو ځان تر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نه وي دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کی ټلې نشان دی وي تاکي موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانه سره ملاوي شي. دوستانو خان بابا چې یو مشهور ریسلر دا سوشل ورکر دا هغه خپل تازه بیان کې مفتی سردار علي حقانی شهید د خاندان سره د 1 کروڑ په امداد اعلان کړی دی. هغه وایي چې ډیر مفتیان راغلو، عالمان راغلو، هغه خپل بیان وکړو چې مفتی سردار علي حقانی شهید خاندان د پر قرآنی د پر چنده غټه کو چې هغه خاندان ته میاشتې خرچه چې مونږ وته اچو چې هغه خاندان ته څه کمی محسوس نشي. خان بابا وایي چې ما ته د خبرو باندې څه فرق پرې نه وتلو، زه زړه نه غمزده وم خو ما دا سوچ نه کړی. خو پرون مې چې مونږ کولو نو ما एकदम زړه کې دا خیال راغلو، چارته دا زړه کې دا خبره واچوله چې خان بابا لاړ شه او د مفتی سردار علي حقانی شهید د خاندان سره مرسته وکړه، هغه امداد وکړه. اور زه ویرغلم ما ته 1 کروڑ په چیک ور کړو اور زه به دینه بعد هم د خاندان سره امداد کم. هغه سره روحاني طاقت چې هغه ماته راغلو، ماته ویل چې خان بابا ته ورشه. هغه وی چې ما بدن باندې ما وخته چې د ودرېدلو چې مونږ مې کړو د الله د یری الله ما ته په زړه کې د نور واچولو اور زه ویرغلم او هغه خاندان امداد مې وکړو. اور زه د نور خلکو نه ته دا ویل غواړم چې تاسو هم د خان بابا غوندې د مفتی سردار علي حقانی شهید خاندان سره امداد وکړي. ولی چې هغه چې کوم میشن باندې راوتلی هغه میشن چې دا هغه تاسو بچیو دی پر د تاسو بچیو د مستقبل دی پر هغه د مفتی سردار علي حقانی شهید سره ذاتی دشمنان نه، هغه وسه صرف ایوي خبره باندې نه لګي و چې هغه به وتویل چې د عایشو نشه چې دا یو ناسور ده او زه به د خپل معاشره نه ختمم. نو معاشره کې خو تاسو بچي اوسېږي، هغه بچي چې یتیمنان شونه تاسو به هغه بچي پرې دی ورچې او وسه امداد وکړي. دوستانو چې څومره امداد ورته